تم چاول تم دا خبر پیش کا نو هغه ما ورته چې نه زه خپل خدمت کولې شم او زه کمزور نیمه بس ما هغه رخصت چې کم نه نو دا ورکاږي تا تر څو پورې چې زموږ توبه نه نازله شوي دا هغه کسانو چې هغه مخلصینو او داغی توبه چې کم دی رسل شو آخرون غطرفو واخرون مرجون لامر الله دا هغه کسانو ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کے دے اور رحم کون کے دے بیاد جی توبہ نازل شو خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم والا دمالون دینا صدقہ چی پاک کی دوی لرا وتزکیہم اور دی تزکیوں کے بہاپ دے صدقات و سرا دا کعب سے بول زچکم دے دا خپل مال ورکوم پا دی وجہ دا پاتی شوی ما نبی سامتے سپریک دا سور کا سے ورکا سے پری خود اللہ پلار کے صدقہ کر وصلی علیہم او بدی مانی من گزارا دی تا دعا کوا ان صلاتک سکن لہم بیشک استا من استا دعا دا دی دا پارا سبب دا طمانینت او سبب دا سکون او دا آرام دے واللہ سمیع علیم اللہ ردن کا علمتن دا خلق بانی حضور بدک خامخا قدش چاہب منز کڑے ہو پتہ بہو لگے دا حضور با پینو کڑے حضور با بیا پا منزو کو دکا اللہ منز پدی کوا ستا صلاة دی دا پارا سبب دا سکون او دا اطمینان او دا آرام دے واللہ سمیع علیم اللہ ری وینا دا خلق لرا او عالم دے پنیتن دا خلق بانی علم یعلمو آیا دی ندی عالمان بلکہ عالمان دی حمد دا پارا دا انکار نفع لم دا پارا دا نفع کی بنف دائی فیدہ کی صبات دی عالمان ندی بلکہ دی کہ بے شک اللہ حق ذات تے یقبل التوبت عن عبادی و یاخذ الصدقات قبلی توبت قربندگانو نا او قبلی چکم نے صدقات وان اللہ تواب الرحیم او بے شک اللہ دے قبلون کے توبے دے اور رحیم دے رحم کو ان کے دے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله او تو ورتو عمل کوي تاسو خپل عمل ویني الله عمل تاسو اور رسول ویني چې تاسو پاتشه د جهاد نه متخلفو کو والمؤمنون او مؤمنان ویني ټول تدا خبر اخکار ده سپټ نوا وستردون الى عالم الغيب والشهاده زر تاسو برت کو غزات عالم د پټو د ښکارو د چې الله تعالی دی فینبئکم بما کنتم تعملون اب خبر در کی پہغا تاسو کم عمل کو کخم کڑی کبد مکڑی پتہ بدرتو لگی واخرون مرجون لامر اللہ نور کسانو چ مؤخرو د پار د امر د اللہ د خدای حکم تداغی انتظارو اما يعذبهم یا بلا عذاب ور کی دنیا کے و اما یتوب علیہم یا اللہ رجوع کی قبول توبے سر بدی بانی واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے او حکیم دے صاحب دا حکمت دے ہر کار کی دا اللہ تعالی حکمتی ددید توبی رست کول اور رست توبہ قبلول دیکم دا اللہ تعالی حکمتو دیکم دا اللہ مصلحتو والذین اتخذوا مسجدا درارا اگر کسان چینیول دے گئی جوڑ کڑے دے گئی یو جماعت درارن دا پارا دا ضرر دا مومنانو او دا ابو عامر راہبو اغوی دا بدنیو مورچی زدل چکم نینو کو مکراولم دا نبی سام دا مقابلی دا مومنانو دا پارا و کفرن او دا جہد دا کفرنا و تفریقا بین المومنین او دا پار دا تفریق ما بین مومنانو کے کہ مومنان دو زائشی سب دی جماعت ترازی سب دا حضور جماعت ترازی نمانجبوی پا جماعت کے بکمی راشی و ارسادا لمن حارب اللہ و رسولہ او زید انتظار داغا چاہ دا پار کی محارب کی دا اللہ دا دی نم دا جماعت تے دا پا حقیقت کی جماعت نہ دے من قبل پخوال دینا ولحلفن دی بقسمون اخری ان اردنا الا الحسنہ منگ ارادہ مگر دا عاقبت حسنہ دا منگ نیک نیتو مریض بوی تلے بنشی مسافر بوی دلار دا دمی زی بوی خلق بپکی منزون کئی علیہ ولاشنہم لکاذبون خدای گواہی کئی او چه دے دی دروغ جن دی خدای دی پا سرائر و پا زمائر و عالم دے چه دا دی جماعت پا کم قصد جوڑی پا کم نیتی جوڑی دا خدای در رضا دا پارے جوڑی کنا دروانی و دا شیطانے دا پارے جوڑی خدای پا دیبان عالم دے لا تقم فیہ ابدا حضرت اللہ حکم کئی
مودریگا پا دی جماعت کی ہمیشہ دا پارا چری دی کی منز مکوا لمسجد اس علی التقوی من اولیمی احق ان تقوم فیه خام خاغ جماعت ای بنیاد خشوی پا تقوی پرزگارے بانی دا اول لذینا لائق دا زیاد تتپا کی ادریگی دا مسجد نبی علیہ السلام دے مسجد قباء دے فی رجال یحبون ان تطہروا پدی کی دا سے رجال دی کہ اغی خوخی ان یتطہروا چزان خپاک کی اللہ یحب المطہرین او خدا خوخی پاکی حاصلون کی نبی السلام مسجد قباء تلار قباء دا مدینینا بار تقریبا 3 میل کی اغا جماعت تے اس کو پکی مستقل کلے دے دیر آبادے دے پکی مخی سادہ جوڑو اس خوڑے پخت طریقہ بانی جوڑ شوے دے نو اغا اولو شویم دے فراخیم پکی راغلے داغی میرا پا دیوال لکی لی دی دا فی رجائهم تطہروا دا آیات کریمہ دا پکی لکلے دے نبی اسلام دی تلاڑو تپوسی تیو کہ جو خدای ستاسو سناوے لے دا پا پاکے کے تاسو سکوئے دی منگا ور استعمال دا لٹو کو استنجا کی این پس استعمال دا ابو کو ہوئی فہو ازاکا اغام دقا دے چی دا استعمال دا لٹو شی ابی استعمال دا ابو چکم دے داو شی فمن اسس بنیانو علی تقوی من اللہ ایا حغسو کو چی بنیاد کی دی دا بنیاد دا دی جماعت پا تقوی بانی دا اللہ نا لکہ دا مسجد نبوی بنیاد شو دا مسجد قباء بنیاد شو وردوان او پرداد اللہ سرا خیر دا وردے امن اسس بنیانو علی شفا جرف ہارن کنا حغ جماعت چی اغا جو شوی بنیاد داغے پاگا غار دیو کمر بانے علا طرف جروفن پا طرف دیو کمر بانے ہارن چی پریوتون کئی درڈون کڑی فن ہار بھی فی نار جہنم پس دا پریوزی سرد بانینا پا اور دے جہنم کے دا بزی جہنم تا واللہ لا یہدی القوم الظالمین لہنی قوم ظالم تا اگر جماعت ران شو نبی اسلام حکم داغی درانولو کو اس فضول شو رانی کو لا یزال بنیان بنو ریبتن فی قلوبہم ہمیشہ بھئی آبادی دے دی اگا چی دی جوڑ کرے دے اور دا بر استرابی پرون کے گور جماعت روان کو دا بوئی الا ان تقطع قلوبہم مگر چی پریش رون دے دی مرگ پوری بد دی دا چی کم دینو سودائی واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے او حکیم دے صاحب دا حکمت دے دا اللہ تعالی دا دغ منافقانو اغراز چکمو اغاق کارکو چی دا دینم دا جماعت تے منز کی دا دین نقصان دا پارا دا جوڑ کرے دے دیو جنا داغی حکم دروانی چکم دینو دا اوشو دا سوار لسمرو کو شروع کی گی دا سورہ توبہ دا دیرو کو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان المنافقین و بعض المخلصین مخ کے بیانو دا منافقینو اور دا بعض مخلصینو لکا اہل قباء شو یا اہل دا مسجد دا نبی علیہ السلام شو و بیان عاقبتہم اور بیان دا عاقبت تاغیو وہا ہونا ذکر المخلصین و صفاتہم دلتا ذکر دا مخلصانو دے اور ذکر دا صفات دا مخلصانو دے و بیان عاقبتہم اور بیان دا عاقبت تے دا دغی مخلصینو چی کم چاک اخلاص مادہ پاک کے موجود وی دا ما قبل سرا دا دی ربط مناسبت تے دا دیرو کو خلاصہ بیانو مسلک المؤمنین المخلصین بیان دا مسلک دا مومنین و مخلصینو دے کم خلق چی مومنانی او پا دیمان کے مخلصین وی منافقین او درغل نوی مزبزب نوی ندائی دا مسلک بیان دے وَإِلْحَاقُ مَنْ هُوَ قَابِلٌ لِلْعَفْوِ بِالْمُؤْمِنِينَ بلاد خلق کیا قابل دا عفو دا پاروی اغیم الحاق دا مومنین سران وَإِزَاحُ مَسْلَكِ الْمُخْلِصِينَ او ایزاح دا وضاحت کول دی دا اغی مسلک دا مخلصینو ببیان صفاتهم او چکم دینو مادحہ چکم دا دی صفات مادحہ دی صفات حسن دی دا غی بیان اللہ تعالی دا چکم دے فرمائی بیان تبری او بیان دا تبری دا اعداء دا اللہ نا دا خدای دا دشمنانو نا دا بیزارے چکم دے بیان دے و بیان الاسوة الابراہیمیت
او بیان دے د اسوه ابراهیمی ابراهیم علیہ السلام پس اقتدا وکړي ځکه چې اصول د دین د ابراهیم السلام او اکثر فروع د دین اسلام او د دې دین دا سره باهمي متفق دي. و بیان بعض دلائل توحیدی ځینې دلائل توحید چې کوم دی دا بیانی او بیان د توبې د بعض مخلصینو دی چا څه دی چا قبول د توبې داغی دی دا د دې رکو خلاصه ده. بیان د مسلک د مؤمنینو مخلصینو دی یو الحاق دا چا دی چا قابل د پاره د عفو په مؤمنانو پورې ایضاح د مسلک د مخلصینو دی او بیان د صفاتو د دې د چا مادحه صفات دي او بیان د تبری دی د ادا او د الله نه او بیان د دوسو ابراهیمیه د اقتدا د پاره پاغه پسې او بیان د بعد دلایل د توحید دی او بیان د توبې دی د بعض مخلصینو چا قبول د توبې دا غیر ان الله اشترى من انفسهم واعمالهم بان لهم الجنه بیشک الله غست دی د مؤمنانو نه نفسونه د دی او اموال د دی په عوض د دې خبرې کې چې دی لره جنت دی. دا یو قسم معامله شو ان الله تعبیر په شرع سره وکړو. د دې اهل مکه مناسبت چې کوم دی دا د تجارت سره ډیرو د دې دو سفریو یو په ګرم موسم کې یخ ځای ته چې شام بل په یخ موسم کې ګرم ځای ته چې یمنو دو سفرې بدی کولی نو تجارت په دې کې عامو دی وجه الله دې تک مثال پیش کړي نو په شرع سره ذکر کړي او چې دینو تجارت سره او ذکر کړي فما ربحت تجارتهم د دې تجارت نفع نه کړه نو دینا دا هغه مبيع چې کوم دا هغه جنت شو او د دې سمن چې کوم دی د دې نفس او مال شو د حج کې سلعۃ الله الغالیه د خدای سره ډیره ګرانه ده دا پاسانه نه ملاویږي. ہندوستانی جنت نانی کا گھر نہیں جنت دنیا کور خو نه ده د بابا کور خو نه ده چې ته بدمفر توردی به تپوسا داو بدی په نه جنت تبار به محنت کئ حفت الجنت بالمکارہ جنت پد په مکارہو کې وحفت النار بالشهوات او دا نار اور چې ده دا پټ چې کوم نه نو په شهواتو کې در رہی منزل لیلا کے خطر هاست بجان شرط اول قدمانست کے مجنون باشی د لیلا پلار کې ډیر خطرات دي. اول شرط داد مجنون کیږي با لیونه کیږي با ځان ما مجنون کئ ال بل لیلا ته کوم دې دار سیږي وې دو مجنونو یو د پيو مجنون یو پلار کې ناستو لیلا په پای لیګل هغه بده یار چې دینو غړپ پکړل بیا لیلاوی پاله معلومو چې وینه پکار ده هغه ته لیلا خو وینه غواړي یا د ویني مجنون زنیما زه د پيو مجنون پوښت مجنون بویا کنه خاجی دی قتال کوي پلار د خدای کې داغه د نفس ور کول دی بیان د اشترا دی قتال کوي دی پلار د خدای کې فیقتلون دی قتل کی کافران فیغلبون دی غالب شي دی ته احتوا کوي په اصطلاح د بدی کې ایس طرح یو حذف ته ويقتلون او دی قتل شي فیغلبون نو دی مغلوب شي التاغی سره یغلبون مراد دی دی سره یغلبون مراد دی وعدن علی وعده کلا وعده په خپل ځان وحق ذلك حقا او صاحب ثابتول سره په تورات او په انجیل کې والقران په ټول اسمانو کتابونو کې دغه وعده ده چې د خدای جنت کوم دی دا په دې ملاویږي چې د خدای په لار کې با قتال کې جهاد وکړي یا به قتل شي نو شهید بشي یا به کم دی نو بل قتل کې نو فاتح بشي دا په ټول کتابونو کې دا ثابت ده. ومن اوفا هغه څوک چې وفاو کی من اصل کې دا استفهام د په معنا د نفع سره نشته زیات وفا کون کې پوادی سره د الله نه الا احد اوفا بهدی من الله نشته د زیات وفا کون کې په خپل وادي سره د الله نه بل الله تعالی اوفا بعهده بلکې الله تعالی ډیر وفا کون کې دی په خپل وادي باندې فاستبشروا تاسو خو تبیع حاصل کړئ ببيعكم الذين مخک غائب فرسیو اوس چې دین سره خطاب کوي نیک التفات راغې تاسو خو تبیع حاصل کړئ په بیع تاسو سره چې
چې کوم مبادله تاسو کرا الذي بايعتم به او تاسو به مبايعه معامله کړی دا وذلك هو الفوز العظیم دا ډیر کامیابی دی چې دا سے بیا سوکو کی دا سے تجارت سوکو کی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائلون عن المعروف والنهي عن المنکر هغه کسان چې هغه سجده کوونکي دي توبه ایستونکي دي توبه وباسي د معصیت نه او چې دینو راجی کیږي طاعت ته العابدون او عبادت کوونکي دي الحامدون ثناویونکي دي السائحون الصائمون سیاحت د دې امت صوم د روزه ده روزه نیسونکي دي الراکعون رکوع کوونکي دي الساجدون سجده کوونکي دي الامرون بالمعروف امر کوونکي دي په نیکۍ والنهون عن المنکر امر کوونکي د منکر نه د تبلیغ دوه حصې دي یو امر دی په معروف او بل نهی د منکر نه دا خبر دی مبتدا محذوفه ده هم التائبون العابدون دا سوق دي دا تائبون دي عابدون دي دا داغي صفات مادحه او صفات فاضله دي والحافظون لحدود الله او دې ساتون کې د پاره د پلو د خدای احکام په ځای باندې راوړي وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکړه مؤمنانو ته چې دا صفات په چا کې موجود وي دا کامل مؤمنان دي مخلصان دي دی له خوشخبری ورکړه په جنت سره دا یو وخت کې نبی صاحب د خپل تر ابو طالب د پاره بخنه غوښتي وا لامنه ونه ځنې صحابه کرامو د مور پلار مشرکینو د پاره هم دعا غوښتي وا لامنه ونه دا غي متعلق الله حکم نازل کړ ما کان للنبی نشته پاد د نبی علیہ السلام والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړي ان یستغفروا للمشرکین دی طلب بخلیو کی د پاره د مشرکانو د مشرک د پاره به بخنه نه غواړي دی وجنه اسلامی نظام کې با د کافر پکور نشانی ولاړي جنډه به ولاړي چې څوک تداوی تصدقوا بارک الله تصدقوا غفرکم الله خیر راوړي خدای مو بخا د مغفرت دعا ورته کی پکور به باقاعده نه کوي چې خلق پوښي دا د کافر کور دی دا د مسلمان کور چې کم دی دانه دی ولو کانوا اولی قربا اگر که دغه مشرکان دغه کافران صاحبان د قرابتی د خپل ولای وی پلار دی وی مور دی وی رور دی وی تر دی وی ای د پاره به بخنه نه غواړي من بعد ما تبین انهم اصحاب الجحیم پس لاغنا چې ظاهر شي دوی ته چې دی صاحبان د جهنم دی بیا بوله دعا چې دی دا نه غواړي ما او سوال کیږي ابراهیم اسلام چې د خپل آزر د پاره بخنه غوښته وا الله داغه دفع فرمایي وما كان سوى ابراهيم لابي الا موعده وعدا اياه نو استغفار دی ابراهيم عليه السلام د خپل پلار آزر د پاره داو عن امر الا عن موعده اسلام فرغ ده مگر دی وعدینا وعده کړه د مغفرت د سره او ته استغفر لك ربي زبربنا استاد پاره بخنه غواړم طمعا فی اسلامه د دې په اسلام کې تموا چې زب چکم دې به اسلام راوړي نو پدی لہذا وعده کړی وا فلما تبع انه عدو الله تتقاضا دشمن د خدای تبرع منه بیزاری کار کله دنا ان ابراهیم لاواه حلیم به میں ډیر اواه کثیر التضرع دی او کثیر الدعاء دی او حلیم دی ډیر صبرناک ابراهیم علیہ السلام کې تاو او حلم دا زیات وکړم نو هغه په دغه وجه باندې دا غیده فوشولا چې کله تخکاره شولا حدیث کوم راغلی پر د قیامت با دا ابراهیم علیہ السلام آذروینی علی غبرتن خطرتن د باندې بدوړي وی او سیاهی به تورواله وی او خدای ته ما سره وعده کړ تا نه رسوا کوما او دا چې کوم دې د حالت ته الله به تو ګورا په یو بد شکل به دی ونی التبتی به تاریخ کار کی جهنم ته ور دي وما کان ليدل قوما بعد اذ هداهم نشتره نه دی الله پاک چې گمراه کیو قوم په دې د هدایت کړي اذ هداهم بعد از حد پس دین چې دوی ته هدایت کړي حتی بین لهم ما یتقون دی ته ظاهر کیغه چې دی کم تقوا کی داغه نزان ساتي او تحقار کی من العمل لیکن دی تقوا نکی فیستحق الادلال دی مستحق د گمراهی وګرځي ان الله بكل شيء علیم الله په هر شي باندې عالم دی ان الله الملك السماوات والارض بیا مضمون توحید الله ذکر کوي بیشک الله له بچي اسمانونو د زمکو دا ټول نظام چې چلی الله چلی یحیی و یمیت
جم دی کول کی مڑ کول کئی محیم اللہ دے ممیتم اللہ دے وما لکم من دون اللہ مولی ولا نصیر نبی دی دا پارا ما سوا دا اللہ نا یو دوست چی دوسریو سرو پالی اور نہ نصیر کی امدادو سرو کی دا ولی دا نصیر پا میں تعلمو خصم من وجہ دے درے مادی غواری ذکر نصیر پس دا ولی یا دا ولی پس دا نصیر نا دیتا مستدرک نشوے لیکن دوست دا آغی مؤخرینو دا آغی دا توبی ذکر اللہ تعالی فرمائی لقد تاب اللہ تاخیر سر توبہ قبول کا اللہ پاک علی النبی پا نبی علیہ السلام بانے والمہاجرین بانے وان اثار الذین چی چاہتا نسبت چوک پا صحیح لار بانی دی غلطی تے ندشین دائی پا نسبت کے معنی ادام توبتہو دد توبہ دائمہ و ساتلا آغا انصار حضور تابداری کردہ فی ساعت العسرت پا ساعت تنگئی کی چاہد تبوک جہاد چوڑے تنگئی پا وقت کیون من بعد ما قاد قلوب فریق منهم قریب وا جمال شوی کاغ شوی رولد یو فرقه د دینه الا التخلف تا ولی لما فيه من الشدت گرمی وا وګد مزلو میوه پپخیدو قجوری یخسور چکم دے یخوب دا ډیر مرغوب وی نو دا قریب وا چې دینه مایل شوی ثم تاب علی الله دی باندې یو کلا پسوات سرا دی استقامت ورک انه بهم رؤوف الرحیم اللہ بدی بانے صاحب در آفت و صاحب در رحم دے دا متخلفین دا توبے ذکر دے وعلی الثلاثه الذین خلفوا دا عطف دے پاغا باندے او علی النبی دارنگ اللہ رجوع کلا پا قبول توبے سرا پاغا دریو کسانو بانے خلفوا کی دی رستو پا عن التوبت دا توبینا حتی اذا ضاقت علیم الارض بما رحبت تردی چی تنگشو پدمکا پدی بانے سرد ارتوالینا ارتدمکا پی تنگوا چی سڑی سر بائی کاٹی او خلق و سر خبری نکی دیو تغکی او تغک نکی نو بس بیا خود سڑے تنگ چی اگا ارتدمکا پدوانی تنگ چی وضاقت علیم انفسهم او تنگو من نفسون دا دیڑون تنگو وظنو اللہ ملجع من اللہ الا الیہ او دا دی دا یقینو نشتر زیر پنا دا اللہ نم غیر اللہ ترے ثم تاب علیہم اللہ بجوگو پا قبول توبی سرا او لیتوبو وفقهم للتوبتی جدی توبو بازی ان اللہ تواب الرحیم بشک اللہ دیر قبلون کے توبے دے اور رحیم دے رحم کون کے دے کعب سے وائی پخبل زیبانی اوما منز میں کہو اور جو آواز میں اوری دے چی اب شریع کعبو کعبہ خوش خبری حاصل کا آواز میں اوری دو یو تنسور امرا روانو اگر ترو رسید خدا دغه اواد مخکې موریدلو هغه لما پذیری کې خپل جوړه جامه دا ولور کلا زیری کې څوک پیسې ورکی څوک جامې ورکی کې چتوینځو مړی هغه آزادی کی نو دام د زیری د پاره او ماخذ شو چې خوشخبری چاته ورکی او داغه د خوشالولو د پاره یو شی چې کم دی ورکی دوله خپل جامې چې کم دی دا ورکلی کنه دا پینلسم رکو شروع کیگی دا سورہ توبہ نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کی بیانو دا صفاتو دا مخلصینو کیا توبہ و عبادتو حمدو سیاحتو رکوع سجدو امر بالمعروف و نهی عن المنکر او حفاظت د حدود د الله دا داغیغ صفات فاضلو داغی ذکر شو ان الامر بمعیتهم دلت الله حکم دی سره مرګرتیاو کوي دغه خلق سره چې کوم رښتینه خلق دي عابدان دي او حامدون دي او تائبون دي او راکعون او ساجدون دي دی سره مرګرتیاو کوي والتنفير عن التخلف او تنفير د تخلفنا تخلف نزان ساته و بیان اجر المخلصین او بیان د اجر د مخلصینو دے دارن لمخکم ذکر د تقوا راغلو او نا الامر بالتقوا دلت امر راغله په تقوا سرا دا ما قبل سرا د دې ربط او مناسبت سے د دې کو خلاصہ دادا لابد لانسداد التخلف عن الجهاد من اشاعه التعلیم لابدی دا د پارا د بندیدو د تخلف چې خلق ته جهاد نه کوي اشاعت د تعلیم لیعلموا فضائل الجهاد فيرغبوا فيه
دی ته به تعلیم شي د جهاد فضائل به معلوم شي ورته نو دی باغی کې رغبت چې کم دی وکي ځکه عام قانون داله چې اول فضائل ذکر کیږي دې د پاره چې رغبت او مینه ورته چې کوم دی دا پیدا شي فضائل د صلات ذکر کی فضائل د زکات ذکر کی فضائل د صوم ذکر کیږي فضائل د حج ذکر کی فضائل د جهاد ذکر کیږي چې دې ترغبت او مینه دا پیدا شي نو ارشاد د تعلیم چې کوم دی دا پکار دی ولی الناس عدو ما جهلوا دا دشمنان دي چې کوم شي باندې نه پويږي ای سره دشمنی کی هو ترغیب ال الجهاد او ترغیب د جهاد تا من اجل مجاهدین او بیان د اجر د مجاهدینو دی چې د مجاهدینو اجر ملاویږي د خپل مشقت او د مهنت په اندازه باندې کنه بقدر الکسب د مقدار د مشقت باندې هغه کسب د معالی چې کیږي بقدر الكد يكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي د مشقت په انداز باندې معالی ملاویږي مراتب ملاویږي د مشقت په انداز باندې او چې کوم دې څوک طلب د علا کوي تو سهر الليالي د شپې بیداری شبخیزی کنه او چې د شپې خوبونه کوي نو بیا غتا علا چې کوم دې نو دا من نه ملاویږي من کا قیامه باللیل کس نو حسن جو بالنهار چې د شپه د قیام د شپې ډیر وي نو داغه مخ خسته پروز باندې مخ دا کی نورانیت وي او چې دغه نه نو بیا د مخ نه لري چې دا چانی دي وای فإن الغرم غنم بأزاء الغرم دا فائدہ کی ملاویږي په مقابله د تاوان کی ملاویږي یو شی تاوان اوخي الا بتا ته فائدہ چې کوم نه ملاویږي پټی کې بغنم اونولې هغه به ته کوم دینو خورو کې به پټ کې دغه د تاوان شو ورپسې به بیا تا تعالی فصل ملاویږي او کدا چر دا کوم چې دا من غنم دي او دا چې کوم دینو دا پټی کې پټوم ته پدې به اخرم ډوډۍ به پراټې به پخې کوم نو بس بیا به ته خوشی جا پاتې شي لکه دا زراعت تو لیکي دی ولنو باندې وہی محنت میں عظمت ہے محنت میں عزت ہے پا محنت کی عزت تے پا محنت کی چکم دینو اغی کا عظمت تے نو که دا آخرت تا پار دی محنتو کو دا آخرت عظمت بدتا ملاوشی او که دنیا دا پار دی محنتو کو دا دنیا عظمت دا بود در تا ملاوشی نو بل ترغیب دے اگر چکم دینو تفقه تا پا دین کے فقاعت حاصل کئے ځان په دین باندې پوي کړي د دین مسلې چې کم دې دازده کړي وانو امر کفایون او دا استیعاب په علم کې او مهارت پورا په علم کې دا فرض کفایه دی یو خو مبتلا به علم دی چې کوم شی باندې مبتلا یې اخو فرض عین دی مون دې دکه د مون مسائل بس دکه روزه دکه روزي مسائل بس دکه او دا عام تبحر علمی چې خلق ته تپوسونه کوي مفتی ګرځي فتوی ور کوي هغه چې کوم نه فرض کفایه دی دومره په علاقه کې دی او تنوی چې داغنا خلق تپوسونه کوي د مسلو بلدارا اغاظه الكفار امر مطلوب کفار غو سکول دوم یو امر مطلوب دی لغیظ بهم الكفار چې کفدا سے کار بکای چې کافران پایمانی خپکیږي دوم یو امر مطلوب دی کنه یا الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے مومنانو د خدای نو یریږئ وکونوا مع الصادقین او شی سره درشتونو خلقنا دروځنو سره مرګري کیږي رښتونو سره مرګري کوي صحبت صادق ترا صادق کند صحبت کاذب ترا کاذب کند کله نیکو په مجلس کې ناتینو نیک بشي او درشتونو وای کې نشتینه بشي او که دروغجنو سره کې ناتینو دروغجن بشنو صحبت عالم ترا عالم کند صحبت جاہل ترا جاہل کند که عالمانو په صحبت کې نه نو عالم بشي او که جاهلانو په صحبت کې نه انو جاهل بشنو صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند که صالحانو په مجلس صالح بشي که طالحانو مجلس کې نه طالح بشي بد عمل بشي مجلس چا خلو تاثیر لري کنه المرء مع جلیسی حدیث کې راغلی دي سړی د خپل مرګري سره حسابي علي سی بوای
عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فإن القرین بالمقارن مقتدی. د سړي تپوس مکوا، د مرګري تپوس یو کا. قرین چې کوم دی دا د خپل مقارن سره هغه سره چې کوم دی د اقتدا کوونکی. نو د دې وجنه نیک مجلس چې کوم دی دا به بل اثري او د بد مجلس به بل اثري. حدیث کې غلي دي اغتنموا برد الربيع، تاسو د سپرلی د موسم یخنی غنیمت وګڼئ. یم ابدارکم کما عمل اشجارکم، دې بدن سره کار کوي لکه ونو سره کم کار کوي. د سپرلی هوا چې راشي نما په اخر کې داونی اوړه کوي ویخی شي او غټه اوس پړي پانی اوس پړي ونی ګوري شي. وتنمو برد الخریف، د خریف د خدای نه ځان وساتئ. فنعمل بابدانکم مال باشجارکم، دې ستاسو و ما دغه سره دا چې کار کوي بدن لکه ونو سره کم کار کوي. ونی لغړی شي ګلان پریوزي پانی ودوړيږي. نو داوی مثال د نیک مجلس او د بد مجلس دی. نیک مجلس چې دا برد الربيع دی دا غنیمت وګڼئ، او بد مجلس چې کم دی دا برد الخریف دی، دې نه ځان وساتئ کنه. و یو ماهیګیرو مې نیولو ډېر ښکلی او تخکاره شو. بادشاہ له انعام وړو، بادشاہ له په ډېر انعام ورکړ، ډېر خوشحاله شو چې کور ته وړو. ملکې ورته دی له بل ملګری پکار دی. نو هغه وایي چې ملګری خو بل نشته. ویل دا بیا مذکری نو مؤنث ولا پکار، با مؤنث مذکر بوله پکاري. باچا وزیر ته وزیر باندې دی راوغوښته. هغه چته ستړی شو او جمعات ته چې د دمیله تلو. نو طالب ته استاد اخر کنز خو نیک کتاب الخنسا راغلو چې خنسا مشکل دی، یو مذکر یو مؤنثی ایو خنسا مشکلی. د ته ویل چې باچا خو بل مرګره غواړي. ولی وې دا به نارینه زنانه به یا نارینه به غواړي. ویږي دا نه نارینه دی نه زنانه دی. هغه مسله د استاد یاد شو. وی دا سدی وی دا خنسا مشکل دی. خنسا مشکل څه ته وی؟ دا نه مذکر نه مؤنث. باچا ته وی هغه مریان شو. وی تخپل قاضی و مفتی راو بالا یو عالم نه تپوسو کا. هغه چا وی آوږي بالکل کتابونه کتاب الخنسا یو مستقل باس اخر کړه کې راغله دی، هدایت کې راغله دی، شروقای کې راغله دی. بس په یو سات ناس تبانی ماګیر د لوی دغه اخلاص شو. کدی نام څه چې سزا به ورکولا بادشاہ خو بیا زوروي کنه. اے مومنانو تاسو د خدای نه ویریږئ او رښتینو خلقو سره مرګري شئ، د دروغجنو سره مه مرګري کی. ما کان للمدینة ما حولهم من الاعراب ان یطاعوا رسول الله، نشته د اهل مدینه لرا او څوک نه چاپیری د عربونه چې دی تخلف کی د نبی علیہ السلام نه. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، دی برغبت نہ کی پنم د خپل نفس نه. نبی اسلام دی جهاد لذي تکلیف برداشت کیو دی ناسی دا بنه کوي. ذالک دا مذکور بانهم تشدید دی لا یصيبهم ظمأ، نرګي تندا ولا نصبن نو تکلیف ولا مغمت نو لګا فیس بلار د خدای کې ولا تو موت ان او نه پامال کې او زید پامال کولو. یغیظ الکفار، چې کفار غوسه کوي نمای کې اغاظه د کفارو دام یو امر مطلوب دی. ولا ينالون من عدو نیلن، او نرسیو دشمن تا یو تکلیف قتلن و اسرن و نهبن، قتلی کی بن کی راولی مال غنیمت کی والی. الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لکل شدید پارا عمل صالح. ان الله بشک اللہ چ دے لا یضيع اجر المحسنین، نہ بربادی اجر دے احسان کا ان کو. مجدد صاحب نے کویلی دی کہ په ہندوستان کې په هند کې دغه قربانی چې دادا د شاعر د دین نه ده. ځکه چې هندوان په دې خپکیږي، هغه دې ته ګوما تا وای دا وي زمونږ مور ده، ان موږ چې دا مور شنو غیب او پلاری، ځکه چې دا تاسو بیا د غوی ځامن شوي دغه دوی چې کوم نسبت ته هغه دواړه به تاسو معنی کنه. دا په باندې الزامی چې درد د چاله کوه مور شو نو بیا به خوستاسو غیب پلاری کنه. نو هغه دغه ډیر قدر کوي، بلکې ډیر خلق هندوان د ازیا د غوا عبادت چې کوم دی هغه دا کوي
او د غوا امتیازې د غوا سوټې چې کم ناواده شوي بچینی په سخندر چې ورته وایي ډېرې متبرکې ګڼي په جامو باندې چڼکاوي هغه امتیازې د تبرک دپاره او د سوټو نه هغوی باقاعده لوښې ګوره جوړوي پاس به پې پلاستک لګولی کلش کری به در تخکاری او ټوکری به در تخکاری او اندرون کې چې ګورو هغه چې دی د سوټې به د سوټو نه به یې جوړ کړي دا ډېسایي چې کوم د هندوستان صدر وخت کې هغه په لوسپیکر دغه باندې ریډیو باندې ویلیو چې زه د 80 کالو سړی ما زما صحت ځکه دی چې د روزانه یو پاو امتیاز د غوا څکمه نو زما صحت ځکه هندوان پې خفه شو مو چې تا امتیاز اسکلی نو اسکلی به دی نو په ریډیو باندې دنیا ته سره ښکاره کوله چې د هندوستان صدر چې دی دا د غوا امتیاز اسکي ځکه صحت ښه دی په هندوستان کې جامع چې وي دوبیان اکثر هندوانی ما یو ځله مفتی صاحب تپوس کوم مېره کله امتحان ورځي موږ روزګار نه یو که د جامع هندوانو له ورکو نو هغه راته وایي چې د اوبه خو طهوري به طبیعي دي پاکیږي خو د هندوان په جامو باندې امتیاز چڼکاوي نو که ستا په جامو چته چڼکاو که چې راشه بولي صاحب لوب دا جامع متبرکې کا او چې دی نو امتیاز پې چڼکاو که نو بیا به صحیح دې وجې نه هندوانو باندې جامې مه وینځئ که نه ښه جي ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نه بربادي اجر د محسنینو داغي ګور هغه خیر چې غواړي فقیرانی نو ښه مزېدار غوابی شال به پې اچولی هغه یې دت کړي غاړې ته یې میره پرتی دی او ته کوڅه کې ودرېږي هغه رباب غونې او سره ټنګوي دا غوا دننه لړه شي ولاړی چې څو یې دله څه ورکړي نی غوا به راځي نه د هغې هغه څه غوښتل چې کمي عام د غوا په ذریعه دی به ورته کوڅه کې ولاړي غوا به ورکره دننه ولیږي ولا ينفقون نفقة صغیرة دی خرج نه کي د نفقې ورکوټې ولا کبیرة نه لوی نه ډېر خرج نه لږ خرج ولا یقطعون وادیا او نه قطع کي یو کنده یو منزل کې کنده چې راشي الا کتب لهم مگر دی د پالي کړي چې ثواب عملهم ثواب د عمل د دی لیجزیهم الله احسن ما كانوا يعملون دی له جزا ورکړي الله پاک احسن داغنا دی کوم عمل کړي دی عمل به یو کړي ثواب یو پلس دی به عمل یو کړي ثواب یو په وسوا دی به عمل یو کړي ثواب یو په ولکا حج کې راغلي دي من خرج غادین فی سبیل الله فلو بكل درهم 700,000 درهم څوک د خدای په لار کې غازی وته نو دلره په عوض د 1 روپۍ چې خرج کړه یو په ولکه اجر الله تعالی ورکوي دا غ تضعیف دی د دوی په حسناتو کې احسن ما كانوا يعملون چې کله دغه آیات نازل شو عدل توبیق په تخلف باندې راغې نو بیا د سیل می دی روانېدل نای په نسبت کې تخفیف نازل شو وما كان لينفروا كافة نشتر مومنان لرا جید نفیرو کې د سیل می جميعا نسب پاتی دلتا فلونا نفرا ولی نوزی ولی نفیر نکی ادکی من کل فرقت منهم دار فرقی لدوین طائفتن یوڈلا وبقی طائفتن او یوڈلا بپاتی کی صد پارا لیتفقو فی الدین دی چا حضور سر لڑشی یا دلتا حضور یا حضور سر لڑتا پاتی شی دوارا توجہ ذکر کئی نو دی بدین کی تفقو حاصل کی دی بدین مسلیز دکی ولنذروا قومهم او دی با انذار ورکی خپل قوم تا د جویلیم چې قوم ته واپس شي فارغ شي مليان شي او علم زده کی نو بیا به قوم ته تبلیغ شروع کی او قوم ته به تعلیم شروع کی لعلهم يحذرون دې د پارا چې دی اوریږي د الله د عذاب نه د الله د مخالفت نه دینه معلومه شولا چې دا تبحر چې د علمی دا کفایه ده ځکه طائفه منهم راغل من کل فرقه منهم طائفه د هر فرقه نه او طائفه چې کوم دی یو ډله کنه یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم ازلته مرګره مون سره د کوهستان زنګ وطن کې یو طالب اخیر کنځویلو او چې وطن ته راتنو خلک خبر شو نو لوی استقبال والله ته تر ډول کو ورته ځان سره راوړسیو په تر ډول کې دا استقبال کو ولی وې د کتاب خلاص کړی دی اخر کا خلاص کړی دی دا بل رکو شروع کیږي سویم رکو دا
شپاړسم رکوع شروع کیږي د دې سورہ توبه نه. د دې رکوع مخکې سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې ذکر د جهاد او ترغیب جهاد تا او مذمت تخلف او دلته بیان دی د طریقې د جهاد. جهاد په کومه طریقه کوي؟ اول بنزدې کوي، بیا ورو بزي، ابل بفتح کی، بیا بل فتح کی، څنګه د صحابو طریقه وا. یو وطن به فتح کنو بل تبتل، بل به فتح کنو بل تبتل. دیو جن په اسلام کې دواړه جهاد راغلي دي، یو د جارحانه یو د مدافعانه. مدافعانه هغه چې کفار حملو کی تو داغي جواب ورکړي، او هندوستان حملو کی او تغیل جواب ورکړي، او بل دې چې دا جارحانه هغه حمله نه کړي او تور باندې پیش قدمی کوي. ذلیل ایران وایي چې په اسلام کې جارحانه جهاد نشتا، مدافعانه دي. دا غلطه خبره ده. اسلام کې دواړه راغلي دي. افغانستان ته صحابه کرام تللی دي، الته جهاد کړی دی، او د عبدالرحمن سمره په سرکردګۍ کې کابل کې صلات خوف شوه دی. ابو داود شریف کې داغه ذکر راغلی دی، دو ځای کابل لفظ راغلی دی. نو کابلیانو سره حمله خو نه وکړي، او چوتن به فتح نو بل پسې بدل، جبل به بل پسې بدل. د دې داسې مثال دی لکه علاج چې کوي د مریض، نو ځنې علاج داسې چې مرض شروع وي هغه د پاره علاج کوي، نو هغه چې کوم دی مدافعانه شو. ځنې لا مرض بنی شروع خو خطرې د مرض مخکې ولستنی وهي ګولې ولا ور کوي، نو هغه د علاج طریقه ده، نوم د طریقه ده. دا جهاد چې کوم دی دا خو اپریشن دی، دا خو علاج دی. او بل حدیث کې صاف راغلی دی الان نغزوهم ولا يغزوننا، من بدی سروز غدا کو او دی به نه کوي، دا دغه نه کوي او حضور مونږ به سره کو. دینه معلومه شولا چې اسلام کې مدافعانه جهاد دام راغله دي او جارحانه دام را کني. بیا خو د صحابه کرام دا جهادونه ټول ای باندې وبتوي شلي، ځکه چې بس هغه خو یو من مفتق نو بل باقي به حمله کوله او کبنه کوله په مخه بتل. نو طالبان مو په مخه رواني کني، یو ځای فتح کې بیا بل پسې دي او بیا شاته نه ګوري، شاته نه ګوري، شاته او تاغي پس پستو کې ناسي، نقصان او تو رسیږي. اوس خو پوه شو، اوس خواله اسمست ګوري، اول داغي تلاشي چې کوم نه ندا کوي. یو خدای ډېر ډوډۍ به په خول دی چې دا تاسو سو خوشته دی نه ودا د مجاهدین راضي کنه غیره پخو مین کان درون په دغه کې اسمستو کې بلا خلقو هغه خلک وې کتلې سره بلا وسلی وي د ډوډۍ غیله تیاروله. دومره اسمست چې اواز دیو بل بینو یو نقل یو باندې بل مالی پوری دومره سرنګونه کنيست. نو اسلام کې دوړه جهاد راغلی. دا مخکې ذکر د جهاد او ترغیب جهاد تا، دلته بیان د طریقې د جهاد دی او بیان د فریقینو دی. د دیرو کو خلاصہ تعلیم طریق الجهاد بین جاهدو مع الاقرب فالاقرب. دی بجهاد کی اقرب فالاقرب سرا چکم در سرندی دی پا گاون کے البئی سر جہاد کے ورپسی بدے دغسی. بیان التفرقت بین المخلصین والمنافقین او بیان تفرقی دے پما بین مخلصینوں کی او د منافقینوں کی او بیان خداع المنافقین او بیان دا ٹگے دا منافقانو دے. دا منافقان جی دا ٹگان دی دی چکم نے نو دوکی کی اکثر کرے. نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بینو عربی بشر مشفق علی الامتی. نبی علیہ السلام عربی دے بشر دے مشفق دے پا امت بانے وحریص او دے حریص علی ہدایتہم ویم یکون هکذا شان المرشد مع المسترشدین. دا پیر دیم دا شانی موریدانو سرا دے بای بانے مشفق وی حریص بای دای پا ہدایت بانے نانے چک پلا پیری پہ پخی نا دے بخامخا داغی دے استرشاد داغی خیال بساتی کنا. وشان المعلم مع المتعلمین دا معلم بوم دا شانی متعلمین سرا آبائی بانی مشفق وی داغی دا ہدایت چکم دے بانی بحریص وی او دا بے سوداوی چا دے چکم دے نو پا خبر بانی پوشی دا دا معلم بو متعلم سرا دا شانی. و بیانو ان ذمت و تبلیغو دا حضور پا ذمہ بانی تبلیغ دا دون الاجبار اجبار نہ دے کنا. نو سنگ چمخ کے ذکر توحید دا رسالت پا صورت کے راغلے ہو
ختم د سورتم په توحید او پر رسالت باندې وشو. برات الاختتام چې ورته وای، یو برات الاستحلال دی، یو برات الاختتام دی کنه. یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے مومنانو قتال کوئ دا هغه چا سره چې نږدې تاسو سره او د کفارو نه. هغه نږدې تاسو ته بنو قریظه دي، بنو النذیر دي، خیبر دی، فدق دی، دا نږدې نږدې مدینې ته اول جهاد دی سره چې دی فتح شو بیا تله په مخه نورو وړاندې تلل. ولیجدوا فیکم غلظه، بیا دی مومنی په تاسو کې سختی، دی سره به نرمی نه کوئ. سختی د سختۍ پدای کی، نرمی د نرمۍ پدای کی. درستی و نرمی بهم در بحث، چرک زن کی جراح مرهم نحس. سختی په خپل ځای کی، نرمی په خپل ځای کی، دواړه خدي. رگزن اول سختیو کی رگ بلو وحی نو اوینت نو باسی، فاسد مادت لری کی نو بیا ور باندې مرهم دی، دا ور پس بیا نرمی شلا. دغه سي نرمۍ پدای به سختی نه کوي او د سختی پدای به نرمی نه کوي. نو د وینا پدې بغل نه کینی او د غلی پدې کینو بغږیږي نه، وینا بنه کوي. دو چیز تیرے عقل سے دم فرو بستن، بوقت نی گفتن گفتن او وقت گفتن گفتن بوقت خاموشی. دو چیز د عقل خړواله دي، د وینا پوخ چپ کینی او د چپوالی پوخ غږیږي، وینا کوي. دا دواړه غلط دي. وینا دې کې به وینا کوي او د خاموشه په دای به خاموش چې کم دی دا اوسه کنه. اصوفیان ته بل مسله معلومه وي اول جهاد د نفس سره دی، قریب تر تا نفس دی. او حدیث کې غلی دی اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، لوی دشمن د دشمنانو ستانه ستاغرت تا د دوړو اړخونو په منځ کې دی. اول د سره جهاد دی کنه. اقرب چې کم دی تا ته د ټول نه نږدې دا نفس ته کنه. ان النفس لاماره بالسوء، نو ډیر مرکون کې دی په بدای باندې. مولا روم وای کنه نفس مارا کم ترس فرعون نیس لیک اوراعون ماراعون نیس. دا نفس د فرعون نه کم نه دی، او فرعون سره عونو اد سره عون نشته. چې عون سره راشي بیا طالبان توخ پیړی، مدرسو توخ پیړی، مولیان توخ پیړی، عون سره راشي کنه. دیو نفس د فرعون نه کم نه دی، او فرعون سره عونو اد سره عون نشته کنه. وعلم ان الله مع المتقین، تاسو پوښی چې الله د متقینو سره دی. واذا ما انزلت سوره، هغه چې نازل شو سوره، من یقولون بالین هغه څوک چې هغه وایي استهزاء ایکم زاد هدی ایمانا، کم یو د دې آیتون ته زیاتی کا ایمان. فاما الذین آمنوا، هر چې هغه مؤمنان دي دا ایمانن زیاتی ایمان په اعتبار مومن به سره یا نازل شي دا مومن به شو. ويستبشرون ادي خوش خبری حاصلې کنه. ومن فی قلوب مرض، دا بل فرقه شو ای کې پرونو کې مرض دي، دا نفاق نجسن الارسهم. زیاتی آیاتونه هغه شک د دیتا، پلیتی د دیتا، انکار د دیتا، لا کفر سی واشي. وماتو وهم کافرون، او دی مړشي حال چې دی کافرانی. ولا يرونا یا دی نګوري ان مختلفی کل عمرتن و مرتين، دی په امتحان کې را دي، فتنه کې را دي، په هر کال کې او کرت دو کرتا، قاتونه پیراشي، مرضونه پیراشي، تکلیفونه پیراشي. ثم لا يتوبون، بیا توبه نه وباسي. ولا هم يذكرون، او ندی پند اخلي د اثر کې تذکرون. وإذا انزلت سورة، د منافقانو حال ذکر کړي. کله نازل شو سورت فی ذکرهم، چې دی کې د منافقینو ذکرې. نظر بعضهم الى بعض، دیو بل تو ګوري. هل یراکم من احد، چې څوک ویني تاسو یو تن تاسو ته ګوري، نو چې چا ته فکر نه نو بل تسترګوي. ثم انصرفوا، بیا دی وګرځي. صرف الله قلوبهم، الله دونه د دې من الهدى د هدایتنا، بانهم قوم لا يفقهون، دا داسې قوم دی چې دی پوهیږي نه، فقاهت پکې نشته دی کنه. اخر کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صفات ذکر کی او مضمون توحید ذکر کی. لکاول کې جو لقد جاءکم رسول من انفسکم، اغلی رسول د نفسونو ذاتنا، نفسونو دا معنا چې عربیو، بشرو، هاشمیو، مطلبیو او مکیو. عزیز علیه ما عنتم،
ګران دې په دې باندې مشقت ستاسو په نبی اسلام باندې د امت مشقت ډېر ګرانو. شب معراج کې څو ځله الله نه سوال کړی دی د منځونو د کمو، اول 50 کمیده 50 ته راورسېدل. دا د حضور حساب باندې ګران دې مشقت ستاسو. تراویح حضور دریش په وکړي څلورم باندې راونو وته اچھا تاسو په شوق فرض در باندې نشي. دا په حضور باندې ګرانو مشقت د امت. ځکه حضور بویل چې خدای دام خوخی چې راتله په عدیمت وکړي او کله راتله په رخصت هم کوي، دا اسانی هم لټوي. کله چې تا ته دوه مسلې وي، یو عدیمت او رخصتي، نو عمل پر رخصت هم کله کوي. نو حریص علیکم مانا حریص علی هدایتکم، ډیر حرصناک د ستاسو په هدایت باندې. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په مؤمنانو باندې صاحب رافت او صاحب رحم دی. رؤوف رحیم د الله په صفات کې هم راغلي دي، خود د نبی اسلام صفات او د الله صفات کې خود فرق دی. او واجب لذات الواجب دی، قدیم دی، او چې کم دی نبی اسلام صفات دارنګ نه دي. فان تولوا کدی ارادو کی فقل تور تو آیا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کافی دمائر اللہ اللہ پاک نشتے لگ بغیر دا اللہ نبل سو. علیہ توکلتو، خاص پا اللہ دما توکل لے، تقدیم دا پار دا حسر دے. اور رب العرش العظیم، اللہ مالک دا عرش عظیمہ دے، دا عرش کم دے داغی مالک سے نور اشیاء طول دا عرش پا جوف کی دی، داغی خود چکم دے دا مالک دے نو. او دا عرش دا عظمت دے چے دا اسمان عظمکی دا کرسی پر نداسی دی لکه او ډالی او په ډال باندې دا پتری وي، د ډال پترو ځای لګنی ولی ډال ډیر وي. بیا د دې نسبت تر صدا سره د کرسی لکه په سارا کې دا ډال پروتي، سارا کې دی لګ ځای نیولې. دا چې کوم دی دا اوس نور چې کوم دی ګورا دا نور د ځمکې سوچن د زیات دی، دی وی تقریبا 150 سے زیات سائنسدانانو د دې لویواله. او مونږ ته سونه ورکوټ ښکاری او په لږ ځای کې را تښکاری، بیا بل اسمان ګوره، بیا بل ګوره، بیا بل ګوره. نو عرش خود چې دی عظیم دی. نو دا بل صورت شروع کیږي دې ته سورہ یونس علی نبی علیہ السلام وایي. یک دې کې یونس علی نبی علیہ السلام ذکر راغلی دی، نو ټول صورت اونه مول شو په نوم د سورہ یونس سره. دا لسم صورت تے پہ اعتبار د جمع سرا، او جو 50 دے پہ اعتبار د نزول سرا، او دین شر پس د سورہ بنی اسرائیل نا سورہ اسراء چوتوئی ای نرسو نازل شوی. دا دی صورت موضوع چدا الدعوۃ للقرآن ودفع تعجب الناس. موضوع د دې صورت دعوت ته قرآن پاک تا او دفع د تعجب د خلق دا. مخکې صورت کې بیان د توحید او د رسالت او دلتم بیان د توحید او د رسالت ته که جهاد اومداون د پار د اشاعت د توحید او د پار د اشاعت د رسالت. د دینو منیر کو خلاصہ اغدادا اللہ تعالی انزل القرآن الحکیم بالاحسان علی العباد. اللہ پاک نازل کے قرآن حکیم پہ احسان سر پخفل بندگانو بانی. بنو ارسل الیہم رسولا عربیا من جنسہم، لے گلے دیتا یو رسول عربی د جنس د دینا لیفہمو جد پا خبر پوشی ویؤمنو اب ایمان پہ روڑی ویستفیدو منہو او ددن فیدہ واخلی. الا انہم دی چدے دی بدل کو او چکم دینو اغا استفادے بدل کا پہ انکار سرا، وانکرو انکاریو کو، واعرضو اعراضیو کو، وقالو هذا سحر مبین او دایو ویلو چی دا خو سحر دے مبین او چکم دے اخکارا. دا سمرہ دا تعجب خبر دا بیان دا بعض دلائل و توحید دے او تذکیر دے بما بعد الموت او ترغیب دا آخرت تا او تنفیر دے دا دنیا نا. دا دا دیرو کو خلاصہ دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را ان اللہ ارا
یا الف اعلی ته شرط لام لطف تاره رافت تا علی زموتی د علایما زسا ز لطفم صاحب د لطفم او ز چې کم نه نو صاحب د رافت او د رحمت ما تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب حکیم دي چې حکیم ذکر شي اشاری ادله عقلیه ہوتا اچ مبین ذکر شي اشارت ادله نقلیه ہوتا کنه اکان عجبا ان اوحینا الى رجل منهم آیا دې خلق د پاره تعجب د دې خبرنا چې زواه کوما یو رجل تما واه کړی دا منهم لدینا مکی دی عربی دی هاشمی دی ان اپریشان سرا ان انذر الناس داغا چې کوم دینو محابه دی چې انذار ورک خلقتا وبشر الذين امنوا آکسان چې مؤمنان دي ان لهم قدم صدق دی د پاره قدم د رښتینوالي دی منا سابقه فضل سبقیت د فضیلت ته منزله رفیعه یوچتم بما قدموا من الافعال دی مخ افعال کړي دي نیک نو عند ربهم پنځ د رب د دی باندې قال الکافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین بشکدا ساحر د سرغن او ته نسبت ته سحر کنو ان الله خلق السماوات والارض مضمون توحید ذکر کئی مخکې مضمون د رسالتو دا مضمون توحید دی بشکا الرب ساتو چې دی الله دی هسه الله چې پیدا کی اسمانونه او ځکه فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې پیل میلاهی کی او وخت نه نور نسبګ ما و نه اسمانو نسمکوا روز پر سره معلومه دل دا خدای په علم کې د دې مقدار د شپږ ورځو کنه ثم استوى على العرش باستیلاو کله په عرش باندې یدبر الامر تدبیر ک الله د امر ما من شفیع نو شفاعت الا من بعد اذنه فاذن لنا ذالکم الله ربکم دا الله دې مخاطبینو شرف ساتو دې فعبدوه د عبادت وکي افلا تذکرون یا تاسو پن ناخله بلکې پن چې کوم دې دا واخله دلته استوى على العرش راغه دا د متشابهاتونه دي د دې معنا مدولا امانا مرادا دا جدا دا استوان مراد استوا جسمانی نه مراد مجسمه چې کوم دي هغه وایي چې دا استوا جسمانی دا یقعد علی العرش ويقعده وی پارش بکینی او خي طرف ته لګځي به خالی به نبی اسلام کې نه نو هغه یقعده ويقعده دا وی امام مالک سره تپوس شوو د ثم الرحمن على الاستواء متعلق وی فاترق ساعتا یو ساعت سرقتک واخذ روحزا خلا پرالا او به سر پورته قد تول الاستواء معلوم استواء معلومه ده والكيفيه مجهوله كيفيه مجهول ده وسؤال بدعه سؤال دین بدعت او والايمان بواجب ایمان په واجب ده اهل المتمم مسجد او با سیدا مبتدی زمان د جماعت اپ پوښ دا سوال د استرشاد نه ده دا د تعنت او د کجروي چې کوم ده دا سوال ده ځکه استوا من استولا راغله محاوراتو کې قد استوى بشر على العراق من غیر سيف او دم محراقي بشر پیراق باندې غلبه وکړه بي د وینې توشینا بي د تورینا وچ پوچ عراق چې کوم نه دا فتح شو دلته زمانه استولا سره راغله دي خو په دې ته ابن تیمیه ډېر خپه شوی دی هغه وایي لام الاشاعره قانون اليهود دا شاعر لام په شان د نون د يهودو دی يهودانو په حتتون کې نون سیوا کړو حنتتن فی شارتن الله تعالی چې مثلا حتتن سوای چې ګناهونه کم شي دی ویل وی حنتتن فی شارتن من غنم غواړو په جوالونو په بوجو کې د وختو ای په کې نون سیوا کړي په کې لام سیوا کړ اپ دې باندې خپه شوی دی خدا داغي زیادت نه دی دا خداغي مناسب تعویل دی چې مراد د استوان استوا جسمانی نه دا په دې جزم دی چې جسمانی استوا نه دا مراد ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال رب در فوق دارش نه دی بيدو تمكننا بيدو سب د اتصالنا اگر جسمانی استوا دا نه دا مراد کنه بل دا کې نه د اقتدار کاملنا خلق کوئی پلانے چې دینو په تخت کې ناشته تخنی خدا کی نوی د اقتدار کاملنا
چې هر کله د الله په عرش اقتدار دی دا نور خو فی جوف العرش دی نور باندې خود اقتدار دی یدبر الامر تدبیر کې الله د امر ما من شفیع نه سفارش کون کې الا من بعد مگر اذن الله دل معلوم شلا اسان میں اثبات کیږي شفاعت خوشته دا سینه معتزله چې انکار کی د شفاعت نه کن من انکر لم ينلها سو انکار کیا بمومنا دا به شفاعت میں کیږي ذالکم الله ربکم دا اے مخاطبین الله دې چرپ ساتو دے خالق د اسمانونو د زمکو مدبر د امر دا الله دې چرپ ساتو دے فعبدو د عبادت وکي افلا تذکرون نو تاسو پن ناخله واخله پن کنه الی مرجعکم جميعا خدای تاسو واپسیدا ټول د سلم به خدای ته پیش کیږو وعد الله واجا وعد خپلا وحق ذلك حقا ثابت اول سره ان يبدا الخلق الله ابتدا کی د خلق ثم يعيده بیا اعاده کی لام د عاقبت ته ليجزي امنوا وعملوا الصالحات زور کیا کسان چې مؤمنان دي عمل کی د صالحاتو بالقسط په عدل سره دا یو قسم چې والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي لهم شراب من حمیم در شراب دي د ګرم اوبونه وعذاب علیم او عذاب دردناک دا ولی بما کانوا یکفرون اتر چې دی کفر کون دا دی د کفر انجام دی هغه ته معلوم شکنه والذی یعصم دی القمر نور دل توحید ذکر کوي په صورت د انعاماتو کې پاک رب غزاد ته هر گردش ضیا کو مصدر دے مانا ذات ضیاء صاحب درنائے والقمرونا ذا نورن فومے گا نور ازا نورن صاحب د نور محمد سے چنو وقدره منازل انداز کے داس پوگمے په منزلونو کې پوگمے اتوش منزل کې اخکاری او دو منزل کې پټي کم یاد یو کم دیر شوی یو منزل کې پټ شي او کم یاد دو دیر د دیر شو پوری نو بیا په دو منزلو کې پټ شي دی وجه نه کله پوگوای نه راخکاری کله غټ اخکاری چورو دی دو تیری کوي نو بیا ورته غټ اخکاری ورته یو پټ تیری کوي نو بیا ورته نه راخکاری لتعلموا عدد السنين والحساب کہ تاسو پوښه پشمیر د کلونو او د حساب باندې ځکه عام خلق چې دي دا په قمي حساب باندې پويږي سرګنده خبره ده پوګمې نه راوخته بیا ختم شو بیا راوخته نو میاش پوره شو چې 2000 نو کال پوره شو په خلاف د شمسی کال نه شمسی کال باندې څوک نه پوي نور په حالت باندې دي نو هغه حساب باندې عام خلق نه پويږي دیو جنا عام نظام چې روان دي دا په قمری کال دی باندې روان دي وېدا تویش منزل دي او دورس برج دي حمل سورو جودا شرطان اسد سنبلا میزان عقرب قوس جدی ودل وهوتس دا دولس برج دي نو په هر برج کې د رفتار چې کم دی اغا دو منزله اصل د منزل نو چې دو منزله اصل د منزل شنو دولس برج کې 12 24 سلیریش خو هغه شو او پاتې شي د سلسو نو دولس سلسا هغه نه څه جوړ شو سلور چې سلور دانی شو انو سلیریش او سلور شو 28 منزله شو